لسم سپارہ 12 رکو سورہ توبہ شپگم رکو لسم سپارہ 12 رکو سورہ توبہ شپگم رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ما لکم سچل دے تاسو تا اذا قیل لکم ہر کلچو ویلے شی تاسو تا انفروا فی سبیل اللہ اللہ پلار کے سفرو کے اثاقلتم الی الارض تاسو زمک راونی سے پزمک بوجھ شے اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ آیا تاسو راضی د دنیا په ژوند باندې په بدله د آخرت فمتاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل پس د دنیا اسباب د آخرت په مقابل اس ندی الا مگر تنفیرو کچیرت تاسو تگ ونکے یعذبکم عذابا علیما اللہ بتاسو د سخت سزا درکی ويستبدل قوما غيركم ستاسو پزای بنور خلق راولی ولا تضروه شيئا تاسو دا الله سے ضرر نشي کولای والله على كل شيء قدير الله هر شي کولای شي الا تنصروه مگر دا کتاسو محبوب مدد ونکي فقد نصره الله بشک الله یہ مدد کړي اذ اخرجه الذين هر کله چې دوی را بهر کړو خلقو کفرو چې کافران دي ثانی اثنین هغه چې دوه ځانونه و اذ هما فی الغار په هغه وخت کې چې دوی په غار کې و اذ یقول لصاحبه څه وخت چې یو ملګري بل ملګري ته ووایي لا تحزن ان الله معنا ما یریږه مغم خوره بېشکه الله مونږ سره دی فانزل الله سکینته علیه الله په د باندې سکینه راښکته کړه و ایده او د مدد یې وکړو بجنودین په لښکر سره لم تروها هغه چې تا ونه کتل وجعل کلمة الذین کفروا السفلی الله د کافرانو خبر ښکته کړه وکلمة الله هی العلیا الله خپله کلمه اوچته کړه والله عزیز حکیم الله غالب حکمت وال دی انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم سفر کوئ په لږ سامان سره یا په درانه زړه سره الله په لار کې په خپل مال او په خپل ځان سره فی سبیل الله الله په لار کې جهاد کولو سره ذالکم خیر لکم دا ستاسو دپاره غوره دی ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ لو کان عرضا قریبا کچرتا مال نزدې وی و سفرا قاصدا او سفر هم لږ وی لتبعوکا ضرور بتاسو سره تک کولو ولکن بعدت علیهم الشقة لیکن په دوی باندې مشقت لاره لرې پرېوته وسیحلفون بالله الله قسمونه اوس خوري لو استطعنا کچیرته مونږه وسوې لخرجنا معکم ضرور به مونږ تاسو سره وتیو یهلکون انفسهم خپل ځانونه هلاک کوي والله یعلم انهم لکاذبون الله ته خپته بېشکه دا ضرور دروغجن دي